اهلکم آغا ټیمم را یاد کئ چې ته سحر کې لاړې د خپل کور نه د مدینې منورې نه روان شو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تیارول تا نازلول تا مؤمنانو لرا پاغه زینو د ناست کې د جهاد د پاره الکه ته بدل تکینه او ته بدل تکینه او ته بدل تکینه تیرانداز سهل تاسو پر ترسط پر ډیرې باندې شاته کینه ان الله بما يعملون محيط دغه داسې کوم دی والله سميع عليم الله اوریدون کې د هر څه په دې پنيتونو د هر چا باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر غزا وشوه په دویم کال باندې د هجرت او پای کې مشرکان وهلی شو او یا تنمړ شو او یا قید شو نورو تختیدل سامانونه او مالونه او خان ارسل مسلمانانو لاس کې راغله هغوی چې لاړل هغه کومه قافلې لپاره چې پیغمبر خدا تعالی د نیولو هغه قافله خروغه جوړه و ډېر لوی مال پای کې قریش ویل چې دې مال لبې سو ګوتی نوړي او په دې به بدل خپل مشران او د يهودو مولیان کعب ابن اشرف لاړ او د هر سندید سنادید قریش مړو د هر مشر کور ته لاړ او جړاګانې وکړې جړاګان چې دا د وجلو خلکو دا خو سردارانو د مکې او دا خو د حرم سرداران او دا د وجلو یا د سړي او د مرګرو مړه کړو را پاسئ راشئ موږ درسره ملګري د دې وجې بخاري حدیث دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کعب ابن اشرف مبارک وویل چې دنه به څوک خلاص نه کړي نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لاړ او پیغمبر خدا ته خلاص کړ د واقعیت اوس د کی خلاص کړ او دغه نورو دا یو پیغمبر خدا سنبال کړ او ختم کړ خدای اعلی چې کله نو هغه یو لوی دغه ساس کوزان سه احابیش مرګري کړو او ډېر لوی فوج نه داخله دویم کال باندې دی بس 3000 فوج برابر او دی ورته ویل چې تر اعظم غنی مرګرتیا او خو مسلح فوج د ابو سفیان زوی د حرب په قیادت کې راغله او د مدینه منورې اندازې تاو شو احد غار ته لاړ او د احد غر کې د غر د کورستر ته او د لمنې ته خپل فوج داسې اړم نبی علیہ السلام خبر شو نبی علیہ السلام صحابه را وغوښتل مشوره کوي څوک د دشمن پسې به ورځو احد ته کنا دی مدینه کې به یو چې دی را دننه کېږي پرې کوڅو کې به وهو انصارو مدینه عام طور صدا رای و چې مدینه کې پاتې شو نوجوانان چې د بدر د غازیانو کارنامې او د الله او رسول سره کوم لوی شان لستا نو هغې ویل چې نه بار بوځي بار ته دا هر چا بچي دي نبی علیہ السلام ویل ګوره ما خوب لیدلی دی خوب مې ولیدو زما دا توره چې ده د هغه تور نوم یې ذوالفقار مانم توره وه دا توره ما داسې کړه نو کنډاونه پکې مې ولیدل کنډاو نو چې بیا مې داسې کړه نو روغه راته ښکاره شو او دې تعبیر دا دی چې شکست به راځي خو آخري کامیابي به الله موږ راکړي او خوب مې ولید ګڼې غواګانې رانه چاپېره حلالې پرتې وایي ما یې تعبیر دا کړی دی چې زما صحابه کرامو کې به ګڼ کسان شهیدان کېږي او دا یې ورته وویلې چې تاسو نه به دونه کسان شهیدان کېږي دا په بدر کې ورته را خبره کړې وه چې که تاسو پیدیالی نو بیا راتلونکې زمانه کې چې کوم جهاد کېږي تاسو نو ادي په اندازه باندې مړي کېږي
بهرحال دا خبره دې ته ورسېده چې نبی علیه الصلاة والسلام هغوی مجبوره کړه چې وځو. نبی علیه السلام کور ته لاړه او زغره د اوسپنې کمیس یې واچوه، هغې ته زغره وایي، او توره یې راواخېسته او غشی ولینده او وسله یې راواخېسته. دوی یو بل ملامته کړه چې هلکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مجبوره که دا کار نه و پکار، د الله پیغمبر دی. نو مشرانو هم خیال و چې نه وځو، د رسول الله هم دا خیال و، او نوجوانانو تاسو دنګېدئ پیغمبر خدا مجبوره کړه او دا مونږ ښه ونه کړو چې راغله د الله پیغمبر که ستاسو طبیعت دی نه به وځو. نبی اکرم ویلي چې د الله پیغمبر یو ځل زغره واچوي او وسله غاړې ته واچوي نو چې بیا الله فیصله نه یې کړي هغې پورې یو پیغمبر خپله وسله نه ږدي. ځئ چې وځو. زر کسان ملګري ورسره روان شو چې کله درېیمې حصې د لارې ته ورسېدل، تاسو به احد غر له ورغلي یئ د مسجد نبوي نه چې ور روان شي، کېدای شي 103 کیلومتره کېږي. نو دا چې یو د ابو سفیان پوځ ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی بن سلول سلسل پوځ واپس کړ، 300 کسان یې واپس کړ او ویې ویل چې علامه نقاتلو علامه نقتل، موږ په څه شي ځان مړ کړو. دی 1000 کسان یې کیسې 3000 کسان سره جنګوي او زمونږ مشوره هم چا ونه منله. 300 منافقان ځان سره واپس کړل. نو دا یو 2 قبیلې نور هم دي، هغې هم داسې ډبډي شو او دغه نورو منافقانو چې راځئ راځئ، خو الله رب العزت ته هغه ګران وي دواړه قبیلې الله پاتې کړي. بس دا میدان ته لاړل. نبی علیہ السلام د الله پیغمبر مو، نو هغه امام مو، هغه خطیب مو، هغه قاضي مو، خو هغه یو لوی زبردست کمانډر مو چې صحابه د جنگ په ځای کې څوک کېنئ، ته دلته کېنه او ته دلته کېنه او ته دلته کېنه او ته دلته کېنه. دا نبی علیہ السلام ته الله ټول ښودلي، دا زبردست کمانډر و. تیراندازي څنګه چې تاسو ورشئ نو ډیرۍ باندې سړی ورخیږي نو دی نه ډېره لوړه هم نه ده، لوړې کوټې هم ربوي، نو دی نه لاندې بیا میدان دی او دې طرف ته هم غر دی او مخامخ هم غر دی او دا ډیرۍ باندې پسې وراوړئ. دې باندې 50 کسان کېنه. عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په مشر کا امیر الرومان او ورته ویلي که زمونږه غوښې مارغانو ویوړې نه به راکوزېږئ او که مونږه میدان وګاټه نو هم به نه راکوزېږئ. دوی ته یې دا وویل. خالد رضی الله عنه په بل لنډ کې دی په هغه زمانه کې او د کفارو د اسونو په طبیله مشر دی او د احد اگر تستلې داسې لږ تللی دی، هغه اخري سر کې هلته ولاړ دی او دا 50 کسان صحیح کوي. او دلته چې دوی څنګه حمله وکړه د الله وعده وه چې ګټئ به، بس کفارو منډې کړې او کفارو ځان څخه ښځې هم راوستې وې، دې ښځو را پنسیر او چتې کړې او منډې پرې غر کې به رخېږي ته. او دلته دا ملګري دی ویلي چې یاره جي د پیغمبر خدا د خبرې دا مقصد نه و، اوس میدان وګټلی شو، ملګري لګیا دی غنیمتونه راټولې لګیا دي، موږ ته به وایي چې ته زما نه څه غواړې، ته خو د غره په سر ناست تماشا دې کوله. عبدالله بن جبیر رضی الله عنه چې سپاټه کو پیغمبر خدا راته ویلي که وي زمونږ غوښې مارغان ویوړه نه به راکوزېږئ او که موږ میدان وګټم نه به راکوزېږئ. نو اته دېرشو کسانو خلاف ورزي وکړه او ایستلو شو او دا عبدالله صاحب سره بس 10 کسان یا 11 کسان پاتې شو. خالد صاحب چې ولیدل چې سړي کوشو که نه هغه ځای نه پرې خوړ باندې په تیز رفتارۍ باندې رالل او پرې ډېرې ور وختل او 10 کسانو مقابله وکړه خو شهیدان شو او بیا په اسلامي فوج باندې ورکوشو او شیطان پکې आवाज پورته کړ، د आवाज یې وکړ چې عباد الله اخراکم، د خدای بندګانو شاته ګورئ شان در باندې فوج راغی.
او فوج لا نو هغې راستانه شو او اسلامي دسته په خپل کور کې یو بل په جنګ شو د بخاري حدیث دی حذیفه زید یمان رضی الله عنه حذیفه وایي چې زما پلار یمان باندې مسلمانان اړم دي توري ورته راچي زه ورته وایم چې ابي زما پلار دې څه کوي زما پلار دې څه کوي مؤمنان چې په ځان پېر زما پلار شهید کړی او دا وازه مو چې ان محمدا قد قتل او یو سخت وخت په مسلمانانو باندې راغی قرآن بځای په ځای به تاسو ته خبره کوم نه به اشاره کوي داس ګورئ اذ غدوت من اهلک وخو چې سار کې لاړې ته د خپل کور نه او د خپلو بچو نه تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال کې برابرول تا را کوزول تا مؤمنانو مجاهدینو لرا باغ زید ناصر جنگ کې والله سمیع علیم الله اوریدونکې د هرې خبرې پوه دی په نیتونو د هر چا اذ همت طائفتان منکم هغه وخت چې قصد کو یو دوه ډلو ستاسو د مؤمنانو ان تفشلا چې بزدلي اختیار کی فشل بزدلی ته وایي بزدلی اختیار کی او اخویگی والله ولیهما خو لا دوست دواړو د دې وجه نه راټینګ شو جابر صاحب ویلي دا زمونږ د قبیلې په باره کې دي دا خو زه پې خفه نه یم دا یو ټکی زمونږ لوی امان خبره چې والله ولیهما الله دوست دی دوه وعلى الله فليتوکل المؤمنون خالص په الله دې اعتماد وکړي مؤمنان دا میدانو بیلیلی شو اویا کسان شهیدان شو او د شهیدانو غوږونه او پوزې خلکو کټ او د حضرت حمزه سینه وشتولی شو د هغې نه راوویستی شو په هغې هندي چکونه ولګول دا نو ډېر لوی دغه راغله او دا ممکن الله پیغمبر موجود دی مونږ ولې وبایلله مونږ ولې وبایلله او مونږ ته خو ویل چې الله به امداد کوي نو ټولې خبرې به اوس راځي ولقد نصرکم الله ببدر بدر غزا به وروسته بل ځای وایو دا دغه ده چې د بدر غزا کې تاسو 313 وایي خو چې د خپل امیر د خبرې پاس هم کو نو 1000 پوځ جرار نم او یا مړه کړه وایم چې او یا ته کار کوو په تخته باندې مجبور کړ او په احد کې تاسو خو جمعي غفیر وایي او چې د امیر د خبرې خلاف هم وکړو او د رسول الله د خبرې خلاف هم وکړو زما خو سواده وتا خو میدان ګټلی و ستاسو مرګرو خو د غنیمت په تکل باندې د رسول الله د خبرې او د خپل امیر د خبرې خلاف وکړو ورکو شو چې موږ ته وایي چې ته به غنیمت باندې په څه غواړې تاسې کوي نو دا تفسیره ځکه د بدر رااله چې بدر کې عدد او عدد شمیر هم کم او وسلې هم کمې وي خو الله ملو ځکه د الله په خبره باندې عملو د پیغمبر په خبره عملو احد کې موږ څه وسلې هم ډېرې وي زمونږ کسان هم دونه کم نه خو د امیر د خبرې خلاف شو د رسول د سزا د عامله شو وانتم ذلا وای تاسو ذلیل یعنی د شمار په لحاظ سره کم وای دا معنا ده عدد د شده وسلو په لحاظ سره کمزوري وای او داغه باوجود میدان وګاټو فتقوا الله لعلكم تشکرون وسو یې دا ویریږي د الله نه دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړئ استقول للمؤمنین هغه وخت چې ویل تاسو مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا نه کافي کیږي تاسو لپاره دا یعنی کافي کیږي ایومدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین چې امدادو کی الله امدادو کی تاسو رب تاسو په 3000 یعنی په 3000 باندې د فرشتونه منزلین را کوزیدون کی نبی علیہ السلام المخرق تاسو وسوي او کفار 3000 دي دا نه کافی نه ده چې 3000 فرشتي الله راولېږي بلا حق دا ان تصبروا کتا سو صبر کوي په اذیتونو او تکلیفونو د جهاد په زخمونو د جهاد باندې وتتقوا پرهیزګاری کوي د خپل امیر د خبرې پاس کوي
ویاتوکم من فورهم او راشي دا کفار تاسو جلتی خپلنا فور جلتی ته وای فارت تنور چې تاسو د قران کې موږ ترجمه کوله چې تنور جوش وای او فارت القدرو کټوي جوش وو ته چې خو خوان دي کې او کټوي او سر دی پیخي او دا ګرم ور په څه ولګي او غي او بوکو کې دس فور دی ته دلته ته مراد ساعت راشي کو پار تاسو په دې ځای باندې پریسار هاذا چې دا دی یمددکم تعاون بو کی الله استاسو پروردگار استاسو ب5000 من الملائکه مسومین په 500 فرشتو سره مسومین چې هغه با باغی باندې باندې جاپت نه خلګی دي دار سیمانه چې شي نو نه خته ویل کی وای دا فرشتو سپین پټکی وای باندې کې غزا وما جعله الله الا بشرى لكم ندې ګرځول الله دار لګل فرشتو استاسو لپاره الا بشرى لكم مگر زیر استاسو لپاره ولتطمئن قلوبكم دې لپاره چې اطمینان حاصل کی استاسو زړه پدې ومن نصر ندې امداد په حقیقت کې الا من عند الله العزيز الحكيم مگر جانب د الله زور او حکمت والا نه دې یعنی معنا دا چې الله پرشتي راولېږلي دا صرف دې لپاره چې تاسو اطمینان راشي تاسو ته خوشحالي راشي کنه په حقیقت کې امداد د الله تعالی تر طرفه دی ا د پرشتو نه بغیر تاسو امداد په کلمه کون کولی شي او دا سر پاره دا موقع الله قائمي په کلمه کفر دا کافر ولی نه وای نه دا محازونه ولی الله تعالی کولاوي دا حق او باطل میدان ولی الله ګرمي دا حق او باطل لا مقابله ولی الله راولي ليقطع طرفا من الذين كفروا دیر پارا چې کټ کی الله یو طرف او یو جماعت د کسان نه چې کافران دي س کافران ملکی او یکبتهم یا ذلیل کی دی کفار لرا فینقلبوا خائبین وسبغرزی نامراد نبی صلی الله علیه وسلم ربعی غاخ مات دی ګس طرف ته دا ربعی غاخ مات شي یو ټول نو یو نیم انداز باندې مات دا شونډه ورسه اوښلیدله د سو خول پتری پر سر کې مات شو نبی علیہ السلام باندې وینې را مات شو نبی علیہ السلام ول کیف یفلح قوم دا چې قوم به څنګه کامیاب شي چې په خپل پیغمبر باندې وینې رواني نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعالی ویلي چې پیغمبره لیس لک من الامر شیء نشته ستا زباره د اختیاراتو نه سو اختیار ټول ما سره دی تا سره د اختیاراتو نه نشته ته په پیغمبر ویني پیغمبر باندې ویني راوري خلک داسي الحق مر ولو كان ضرا حق تر اخري اگر قبل غلري دي تر اخر سخري او يتوب عليهم یا والله په دی باندې قبول د توبې وکي هم دا قریشانو په دغه احد کې چو بیا رستو هغه او تقاسا شو فتح مکه کې ماق مسلمانان شو اسلامي دسته ساده شو او يعذبهم یا والله فی العذاب ورکی کله کبر کفر دغه سټیږي فانهم ظالمون یقینا دوی ظالمان دي یا دعوی توحید ولله ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء وبخره کې چاته خوشي ويعذب من یشاء او عذاب ورکه چاته خوشي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ سوړ شو او پیغمبر خدا سره مو کفار لاړل پیغمبر خدا سره راغی او شهیدان ټول ولیدل چانه پوزه کړته او چانه ور کړته ویل خپل تر خپل راغی هغه سینه شلیدلې دا کلیجیو اینه ته راځته شوی دا هندي په چکونه لګوي
دی پریشان شو انتهایی خبر شو او ویلی چې دا یو کفار سره به دا کار کو الله رب العزت دلته د سود مسله ذکر کړه او دې ته پکې اشاره وکړه لکه څنګه سود اضعافات مضاعفات ناروا دي نو دارنګه پیغمبر مسلم ناروا ده دا قسم خوړلې خدا خو مسله ده او مسله خو الله وي ما بند کړی ده ته یو خپل دشمن وجلې شي چې ستا په د مرګ حق دی خداګي نه رستو هغه شرمول هغه بي عزت کول هغه نه جامې لري کول په نور باندې غورځول یا هغه باندې نور داسې ناکاره حرکتونه کول دا منه دي ګوري کافر نساو باسه کافر ته نور ګوتې نه وروړي منګه څه چلو دلته منګه خلک په گاړو پسې وتاړو رام په گاړو خلک په وتاړو حالانکه هغه د مسلمانۍ دعوا کوي اش خبره مې تاسو ته دا قرآن وای ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری مال د سودا اضعافا مضاعفا دو چندای د دو چندو د پاسه د جاهلیت په زمانه کې به وسړی په سود باندې پیسې ورکړي چې نیټه وراله هغه سبا نه وي یار د خپل پیسې راکا او یا زه سود بڑاو نو هغه بل چې بس نیټم بڑاو کا او سود به بڑاو نو نیټه به بڑاو کړو سود به بڑاو اوسم کدا نو بسو کوي نو سود دی موږ نه خلک تپوس کوي چې لکه دا خلک چې پرې بارګینونو کې او خاص کر دا زمونږ په علاقه کې دغه بارګینونه نه دي موټر سایکل موږ چې په لارو کوڅو کې دي تنګي دا هلته جیندې ورته ډېر لوی مارکیټ دی نو پای کې ډبې راوړي څه ډبې دغه ډبې د تیلو داسې راوړي هلکه به دا خرڅوم په 40,000 روپۍ باندې څوک پوهېږئ پرې باندې ښه ګاڼې ستا 40,000 روپۍ په کار وي تاله خو هغه مسلمانۍ خو څوک نشته چې تاله څوک در سره همدردي وکړي نو ته مجبور یې ته به ځې نو دا په 40,000 روپۍ باندې دا 40,000 روپۍ دغه دی دا 40,000 روپۍ زما په کار نو دا مال په 80,000 روپۍ باندې راځي ټیک شو په 80,000 او بیا هغه 40,000 مال راکړي او 80,000 روپۍ ماګه ته پاتې شي او هغه دغه ماګه ته پاتې شي موټر سایکل بس پتا 40,000 روپۍ شو دا یاد ساتئ چې دا په قرض باندې خرڅول جایز دي او د قرضو او د نغدو په قیمت کې فرق هم جایز دی مولانا گور رحمان رحمت الله علیه پر خپل کتاب کې لیکلي دي تاسو وګورئ بیا دا جایز ده چې زه یو شی په نغدو باندې په لس خرڅوم او په قرض باندې په 11 خرڅوم په 12 خرڅوم په 15 خرڅوم دا جایز ده نو کته د 40,000 روپو موټر سایکل په 80 ورکوم دا ناروا نه ده په شریعت کې دا د پښتون او د غیرت نه خلاف خبره ده نور جایز ده خو چې دا 3 میاشتې 2 میاشتې تیرې شوې او تا له 40,000 روپۍ سړي در نه کړې او ته ورته یار یا پیسې راکړه یا راشه بل دغه واله یو بل نیټه وکړه او نیټه د نیټې د پاسه اضعاف مضاعفه ده بعد دقه ځای نه سود روان شو بیا قرض سودا نه روانه ده په زیاتو پیسو خرڅول ناروا نه ده خو چې نیټه راله نو تا هغه ته صبر نه کوې چې 40,000 روپۍ پیدا کړي تاله به درکړي ته وایې نه راشه ماله دې لپاره بله نیټه وکړه اوس سود شروع شو دقه حرام دا مونږ ویلي دي خلکو ته خو مونږ ته وایي ډېر نه عجیبه چې ته څه بیا به کوو ما مونږ نه خو پټ شي الله سره به څه کوو الله سره به څه کوو دا هغې ته اشاره ده واتقوا الله خدای نه ویریږئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ واتقوا النار التي ویریږئ د اور هغې نه اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی د کافر لپاره مؤمنه د بدعملۍ د وجې نه پرې تم سوځي واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون او اطاعت او تابعداري وکړئ د الله او د الله د پیغمبر
دې دپاره چې په تاسو رحم وشي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جلتیو کئی دے یو بلنا سارع یسارع مسارعتا گریمر کی یہ تمہیں باب مفاعلہ ہوئی اور یہ دلو یا خاصا تشارک دے شرکت تے پر عمل کی دی وجہ نے ترجمہ در سکوما د یو بل سره سیالیو کوي د یو بل نه وړاندې شي بخشش تا د یو بل او دا یاد ساتئ چې د دنیا په مسلو کې د یو بل نه مخکې کېدل امر مذموم او بیکاره کار دی خدا نیکی په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېدل او په دین کې سیالی کول چې د ترکاته نه پل کوي زه به لس د 1 روپۍ ورکوي زه 10 ورکوم دا سیالي جایز ده که وایې د 1 روپۍ ګټي او زه به 10 ګټم نو دا هېڅ توره نه ده پوهېږئ پرې باندې په دنیایي معاملاتو کې مقابلې مضموم کار دی او د آخرت په مسلو کې د یو بل سره مقابله کول دا کمال دی وسارعوا جلدي وکئ د یو بل نه وړاندې شئ الی مغفرة بخشش لوی تار جانب د ربنا دلته بخشش نه مراد جهاد دی مغفرت نه مراد جهاد دی د مغفرت نه مراد دعوت الی الله پیش کول دی هجرت دی او د دنیا معناګانې نورې مفسرینو کړي دي او وجنت وړاندې شي د یو بل نه جنت عرضها السماوات والارض چې پلنواله د اوه اسمانونو د ځمکو عمره دی مشران وایي چې دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې یو بل سره پوزکو په شان کې دي دومره جنت پلن دی او قانون دا دی چې پلنوالی به د شي د اوږدوالي نه کمي نو اوږدوالی الله د جنت ذکر نه که د هغې سر معلوم نه دی چې څونه به اوږدي نه چې د یوې ونې لاندې د توبه یو اس سور په تیز رفتار اس باندې سور 100 کاله اوس غلی دا اس د دې سوري نه به ونوځي جنت به څونه 100 کاله نو ځکه وایي اعدت للمتقین تیار شوی دی د متقیانو دپاره دا جنت دا چې معتزله وایي تیاری کې به نو دروغ وایي ماضي صیغه ده اوس دا متقیان څوک دي پرهیزګار څوک دي دا خلکو ځان له پرهیزګارۍ سازي کړي چا یو شانتي پرهیزګاري او چا بل شانتي نه د پرهیزګارۍ ځان له جامې شته او نه ځان له ویښته شته پرهیزګاري په حقیقت کې د الله نه یریدل خو قرآن دلته صفتونه ذکر کړي د متقیانو متقیان څوک دي الذین ينفقون بالسراء والضراء متقیان یعنی مومنان کامل هغه کسان دي چې خرج کوي په حالت د خوشحالۍ کې والضراء په حالت د تنګستګیو په حالت د تکلیفونو کې چې د الله په لار کې ورکړه کوي نو که مالدار دی هم ورکوي او که غریب دی هم ورکوي د الله په لار کې لګیا دی ورکول کوي که خوشحاله دی هم ورکوي او که خفه دی هم ورکوي د الله لار کې مال ورکوي او ور وختي ورکوي دا یو اعلی ترین صفت دی دا متقی دی او دا د مفسرینو لیکلي دي چې لکه یو مالدار سړی 100 روپۍ ورکوي د خدای په لار کې او غریب سړی 1 روپۍ ورکړه نو د نیتونو سودا ده کېدای شي چې د غریب سړي نیت ډېر صافي د 1 روپۍ اجر د اصلو نه زیات دی
نو الله تعالی په مالدار باندې په مالدارۍ کې خرچ یې خدا او په غریب باندې په غریبۍ کې خدا. غریب بدانه وي چې زباسو د الله په لار کې به هیڅ نه کو. که عبدالرحمن ابن عوف سلوریم سوا درهم پیش کړي نو یو صحابي ټوله شپه پردی کجوري وکړي دي او 3 کیلو 3 سواع کجوري ورکړي دي. دوی بچو ته پرې خدا یو راړو په ډیری واړو د چاندي پويږي. منافقان وای دا عبدالرحمن دا تشریع وکړه دې دومره ډیر مال ورکول ته ساجد د سې در سزياتي شوی دی بل چې پلاو کې کجوري واړولې یاره د پلاني کا کار دی یو سوا کجور نو خو الله تعالی او رسول به نیاز دی اوس دې امزان خي کجوري راګستی پیږي په دی وای د منافق نه په وای دی کې نه پری سکه. والکاظمین الغیظ دویمه نښه د متقیانو دا ده چې غصه خوري. متقي دې ته نه وایي چې غصه به وله نه ورځي، غصه به ورځي خو د هغه غصه د هغه په کنټرول کې کظم معنی خوري دې لره دفع کوي دې لره قابو کوي دې لره غصې لره. دا د مفسرین لیکلي دي زین العابدین د دې علي صاحب په نسو کې راغلی دی د حسین په بچو کې هغه ته زین العابدین وایي. ډېر لوی بزرګ عالم دی د خاندان نبوت. نو هغه یو وینځه وه نو چارندامې کو نو هغې ورته اوبه اچولې زنانه وه نو بس هغه کوزه ترېنه خطا شوه هغه ور پرېوته. نو ډېر لوی سړی دی خاندان نبوت او ډېر لوی عالم او بزرګ دی جامې هم دغه شوې او خوږ هم شو داسې ورته وکاته که نه وینځه واسې بد داسې ورته وکاته چې ویې کتل نو اوس دا دې دپاره کومه چې د هغې زمانې وینځې په قرآن کې څونه ماهرې وي. زمونږ د زمانې سړي ځان په قرآن کې نه ماهر کوي چې ځان خلاص کړي. هغه چې د خاندان نبوت د دې لوی سړي غصې ولیده که نه نو هغه ډېر زر هغې دا خبره وکړه الذین والکاظمین الغیظ. مؤمنان کامل به غصه خوري نو ورته وایي ومې خوړله ومې خوړه نو هغه فورا زنانه وایي والعافین عن الناس. مؤمنان کامل او متقیان کامل خلکو ته عفو کوي وایي زه معاف مې کړې. بیا هغه ډېر په تلوار باندې هغه زنانه وایي والله يحب المحسنین. د الله نیکي کوونکي خوښ دي. ویل زه د خدای دپاره مې ازاده کړه. ما دې دپاره وویله چې زمونږ په حالت جړه پکار ده جړه چې وینځه 24 ګنټې د مالک د خدمت نه وزګاره نه وي خو هغې دومره ځان لکه کړی وه چې قرآن کې داسې ځای نه هغې ته معلوم چې کله په یو مشکل کې ونښته نو داسې مناسب ځای باندې استدلال وکړو او لاړه ازاده شوه. موږ مسلمانان قرآن نه یادو سړي نه یادو. سړي خو د سره وزګار نه دي دي خړ وایي دا اوسنۍ زنانه دي تکړه شوي دی وجې نه دا ستاسو مخکې مې دا واقعه وویله چې دغه مؤمنان کامل دي ته یو غوسه خوري ښې چلولی شي طاقت یې لاس کې نه چلی عفو کوي ښه طاقت یې لاس کې دی ازادۍ ښه طاقت یې لاس کې دی. او بل صفت یې دا دی والذین اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي دوی یو د بې حیایۍ کار. یعنې دا معنا نه ده چې متقي نه به ګناه نه کېږي. متقي دا نه دی چې ګناه به دې نه کېږي. څه پیغمبر خو نه دی پیغمبران معصوم دي د ګناه نه. نور د هر چا نه په خپل ځای کې ګناه کېږي او فاحشه ګناه ته وایي چې د هغې ضرر بل ته م رسي. داسې ګناه یې د لاسه وشوه او ظلمو انفسهم یا یې په ځان زیاتې او که داسې ګناه یې وکړه. غالبا عبدالله ذو العباس وایي چې د فاحشې نه مراد کبایر دي او د ظلمو انفسهم نه مراد صغایر دي. نو دی داسې نه دی چې ګناه به دې کېږي خو ذکر الله فورا ورته الله یاد شي
دا الله وعید ورته یاد شي چې دې ګناه باندې خو الله وعید سناو کړی دی نو فاستغفروا لذنوبهم بخنه وغواړي د الله د خپلو ګناهونو او دې پوهېږي چې ومن یغفر الذنوب الا الله څوک دی چې ګناه به ماف کړي سوا د الله نه او ولم یصروا علی ما فعلوا نه ټینګېږي او نه همیشه کېږي په هغې کار چې دی کوي کوم ګناهونه چې کول دا یې پورې جکېږي نه بعضې خلک داسې وایي ما سم الله نه بخي یا خدای دې کار کولی دې نه بخي راشه په اخلاص ته وباسه وهم یعلمون حال لري چې دوی پوهېږي اولئک دا کسان موصوف په دې صفتونو اعلاو باندې جزاؤهم مغفرتون بدلر دوی بخشش دی د جانب د رب د دوی نه او بخشش دی و جناتون باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې باغونه دي چې بهیږي بلاندې د ونو او د ماڼو د هغې نه څلور ولي خالدین فیها همیشه اوسېږي په دې کې ونعم اجر العاملین څه بهترینه مزدوري ده د عمل کوونکو تعلیمان ته ترجمه کو نو زه ورته داسې وایم چې دې ټکي له زه راشم هلکه دا ټکي راته ووایي دا نعم اجر العالمین دغه د عاملین دی که د عالمین دی نو تاسو ټکي راته ووایي نو هغې وایي دا خو عاملین دی او مال یوازې په علم خدای څوک نه پرېږدي پته ولګېږي پوهېږئ پرې که نه داسې ونه ویلې چې دا بهترین اجر د عالمانو دی وایي دا بهترین اجر د عاملانو دی خو دا بله خبره ده چې عمل بغیر د علم نه هېڅ شی نه دی هېڅ شی نه دی لکه څنګه چې علم بغیر د عمل نه هېڅ شی نه دی بلکې علم او عمل لازم او ملزوم دي یو عالم ته کوم یې اردن هغه موقوفون او موقوف او موقوفون علیه خو موقوف او علیه هم لازم او ملزوم یو بل سره یعنی معنا دا ده چې د عین د علم او د عمل حروف هم یو دي عین لام عین میم لام علم کې دي او عین لام میم په عمل کې دي صرف ترکیب کې فرق دی وړاندېوالي رستوالي دې ته دې کې اشاره ده چې څنګه دا حروف شریک دي دقسې علم او عمل د یو بل سره لازم او ملزوم دي نه علم بغیر د عمله څه دی او نه عمل بغیر د علم څه تشه شیخیم بیکاره ده او چې بولا شو بیا بدی او بد عملی کې انتام ناکاره کار قد خلت من قبلهم سنن یقینا تیر شوي دي مخکې د دوی نه ګڼې طریقې سنن جمع سنتون ده او سنت معنا ده الطریقة المسلوکة فی الدین د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده که معنا ده او دلته د سننو نه مراد هغه ګڼې طریقې او ګڼ خلق مراد دی فسیرو فی الارض ګڼې طریقې د الله چې یو قوم سه یو سکړي او بلې په بل عذاب او بل په بل عذاب فسیرو فی الارض پځئ په ځمکه کې فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین پس ګورئ په دغه طریقه د لزوم سره چې څرنګه و اخر انجام د دروغجنو امام رازی وایي دلته دوه امر دي فسیرو امر دی فسیرو ځئ په ځمکه کې دا د اباحت دپاره دی نو په ځمکه کې سیر او سیاحت څه دی مباح ناجایز نه دی که ته په سیر او سیاحت په ځای نو تلی شي او چې په سیر او سیاحت پسې روان شوې نو په نظر د عبرت باندې کتل بیا امام رازي وایي فرض او لازم دی فسیرو فی الارض پځئ په ځمکه کې سیر او سیاحت کوئ فانظرو وګورئ په طریقه د لزوم سره ځکه ترجمه داسې وکړه وګورئ په طریقه د لزوم سره کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه و خیر انجام د دروغجنو د عاد او ثمود په کنډرات ورشئ د قوم شعیب او د قوم لوط په هغه بستیانو باندې ورشئ چې پته ورته ولګي هذا بیان للناس او دا قرآن بیان دی د خلکو لپاره وهدن رهنمایي ده وموعظة للمتقین او وعظ او نصیحت دی د متقیانو لپاره اوس د احد په میدان کې دا شهیدان او یا کسان پراته دي او یوازې پراته نه چې غوږونه او پوزې او دغه ته کټ شوي دي او ما په سیرت کې لیدلي دي چې هندي په وحشي باندې ته یو لوی انعام مقرر کړی او وحشي چې چا غلامو نو هغې یو دغه کورنۍ یو مشر هم حمزه صاحب بدر کې وژلی
دا دواړه خبرې یو ځای شوې وي او د هندي بلال په نوم باندې زوی و هغه هم د حضرت شهید الاسلام او شهید د رئیس الشهدا حمزه صاحب د لاسه وژلی شوی په بدر غزا کې نو دا دواړه ورته یو ځای شوي وو دا یو ورته موږ به آزاد کړو دی بل ورته انعام منلی چې کله شهید شو د هغه سینه وشلېدله او د هغه ترې ووت او دی پې چکونه ولګول نبي اسلام چې کله ولید نو ویل چې چکونه یې پې لګولي خو سیدي تیر کړي نه دي او دا وایي د حضرت حمزه په لاش باندې ودرېدل په لاش او بیا اشعار ویل او د دې شهیدانو د غوږونو د پوزو نزال له امیل ساز کړی غاړه ته دیو جنا د فتح مکې په ورځ باندې نبی علیہ السلام چې صفا به ډېره کېناست او زنانو نه بیعت اخیسته اخوا عمر ناستو حضرت عمر رضی الله عنه به دا کو نو د پردې نه یو ښځې لاس راویسته دا لاس یې تک سپینو نو نبی علیہ السلام ویل دا د سبوع لاس دی که دا د زنانه لاس دی دا خو د زمري لاس دی نو غږ نه کوي چې د الله پیغمبره دا ابو سفیان ورته ناست ویل دا ابو سفیان بخیل سړی دی دې مال او زما بچو له دونه خرچه نه راکړي چې زمونږ کار پې کېږي که زه په ناموجودګۍ کې زه د پیسو نه رالم او په بچو یې خورم نو څنګه نبي علیه السلام ورته وایي هندی وایي هندی هغه ویل او جي هندی خو ګورې مخکرې خبرې خو ټول معاف دي نبي علیه السلام معاف کړه معاف یې کړه ویل معاف دي ټول نو دا هنده وه نو دی د نبي علیه السلام ترور را روان صفیه نومې دی د زبیر مور ده نبي علیه السلام دا مه راپرېږده ورشه ورته چې مه راځه پیغمبر خو یې مه راځه هغه زوی ته ویل لرې کېږه ویل زه ځمه راله ویل هغه نه قلاریږي را روانه ده خو هغه وایي چې ما ته پته ده زما د رور نپوز او غوږونه پرې شوي دي سینې سیرې ده او زړه او د غیر ایستې شوي هر څه نه خبر یم خو دا دونه لویه قرباني د الله د دین دپاره نه ده زه په دې پوهېږم تاسو ما چې په دې به څه چل وشي هغه زنانه دونه بادرانې وي دونه نرانې وي ځکه خو دونه زبردست اسلامي انقلاب په لږ وخت کې راغی او د قیصر روم او د پارس ماڼۍ د کفر هغه لاړې تس نس شو او لوی لوی سلطنتونه چې هغه وخت کې هغه سوپر پاور نه و ټول د مجاهدینو په لاس باندې الله ختم کړه خلکو نو دا ډېر د خفګان وخت دی صحابه انتهایي خفه او پریشانه دي نو قرآن ورته وایي ولا تهینوا مه سستېږئ ما ضعف ما اختیاروي د کفارو په مقابله کې ولا تحزنوا او مه غمجن کېږئ په هغه دردونو تکلیفونو چې درته ورسېده وانتم الاعلون هم تاسو غالب او زورور به یئ ان کنتم مؤمنین که ایماندار او که ته وایې چې موږ کې 80 کسان شهیدان شو او بېشماره زخمیان شو ان یمسسکم قرحون که رسېدلي تاسو ته زخمونه قرح زخم ته وایي پرا وایي پرا لغوي عالم تېر شوی دی او قرح هغه درد ته وایي ان یمسسکم قرحون که ورسېدلي تاسو ته پرهرونه فقد مس القوم قرح مثلو یقین رسېدلی او قوم مشرک ته تېر کال په بدر کې معنا زخمونه په مثل د دې باندې که تا نه نن 80 کسان شهیدان شوي دي نو پروس کال په دې ورځو کې تاسو د هغې نه 80 کسان مردار کړي نه او که ته وایې چې دا موږ دا جنګ څنګه وبیله نو جنگ خو داسې نه دی الحرب سجالو حرب خو د کوی نه بورخې رایستل دي ته به رسې نه کوې چې ټول عمر به تې توباله وم پکې وار راکړې زه به کور ته اوبه وړم که نه نو ستا نمبر به وي کله به تو بورخه راوباسي کله به زه راوباسم حق پرستي دې ته نه وایي چې ته به میدان خامخا ګټې دا حق پرستي نه ده دې کې د الله حکمتونه وي وتلک الایام نداولها بین الناس دا ورځې دي یعنې ورځې د جنګ اړو راړو دی لره منګه په من د خلکو کې کله به ته ګټي او کله به کافر ګټي
وليعلم الله الذين آمنوا او دې لپاره چې معلوم کې الله په علم شهودي په علم بعد وجود الاشیاء سره په علمي تفصیلی سره ایماندارو لرا ويتخذ منكم شهدا او نسی پتا سو کې شهیدانو لرا ک الله دا جهاد موقع نه راوسته نو پتا سو کې دا مرتبه چا حاصل کړو د شهیدان والله لا يحب الظالمين الله دوست نه غني ظالمان لا ظالمان د خدای بدشي وليمحص الله الذين آمنوا او دې لپاره چې خالص او جدا کیه الله مؤمنان لرا ويمحق الكافرين او ختم کی الله کافرانو لرا ډېر لوی تکلیف ته او غم دی نو الله ورته وایي ام حسبتم کن گمان کوي اے مؤمنانو ان تدخلوا الجنه چې دنه بشي جنتا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او لا نبي معلوم کړیا کسان الله پاکا کسان لا چې jihad کوي تاسو نه ويعلم الصابرين او لا نبي معلوم کړی الله ثابت قدم لرا نه چې ځان ته مؤمن وي نو تکلیفونه برازي چې من گویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا اله را وزه چې مسلمان منو یو چې وړه چې کوم دسي ځکه ما ته په لا اله الا الله کې هغه مشکلات معلوم دي چې ته ټول دنیا نه بغاوت کې لا هیڅ څوک نشتا د اختیار خاون الا الله د عبادت لایق دا داسې کلمه معمولی خبره یہ شہادت کا ہے اور الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتی ہے مسلمان کو دا ته چې لا اله الا الله او خلکو تاسې د ښکاری دا ډېر مشکل کار دی انتهایی مشکل کار دی ځان ته مسلمان ویلم نن هم داسې کار شي ته ځان ته په صحیح ناګانو کې مسلمان وایي چې پته ورته ولې ولقد کنتم تمنوا الموت یقینا وی تاسو ارمان کو تاسو د مرګ من قبل ان تلقوه په خوا دا غینا چې تاسو د مرګ سره ملاو شوي فقد رایتمو یقینا تاسو دا مرګولی دلو وانتم تنظرون تاسو ورته کتل دا دراوتلو په وخت کې نبی علیہ السلام چې مشوره کوله نو نوجوانانو ویل چې نه منګه دا غواړو چې موږ کافر سره مخامخ او د بدر د غازیانو په شانتي زمونږ لوی کارنامې د الله او رسول مخې ته پیش کو نو هغه وخت کوم دا کو او بیا تاسو نه کسان چې کوم دینو شهیدان شو او تاسو هغې ته کتل ستاسو مخې شهیدان کېدل او تاسو بیا دوه خپلې خپلې کړی دوه پردی کړی منډې موالي اوس به راشي وانتم تنظرون تاسو ورته کتل دا آواز شیطان پورته کو چې ان محمدا قد قتل محمد علیه السلام مړ شو بس په دې میدان کې چې اکا دوکا کم مرګري پاتې وي هغې خپې وخوېدې او حضرت عمر د ګڼو کسانو سره د احد پرې غاړه کې ناست دی او لاسونو خپو کار پرېښود نبی علیه السلام سره 14 کسان د نبی علیه السلام سره 14 کسان پاتې شو دوه دې کې مهاجر دي 9 کسان دوه مهاجر دي د مکې والا قریش دي او و پکې انصاري مدینه دي او کفارو چې ولې چې پیغمبر خدا ځان له پاتې شو او په دې وینو باندې لیت پیت دی یو صحابي بل توایي دا څوک دی چې په دې وینو کې رسې لیت پیت دی او ته دا الله بنده دا د الله پیغمبر نه دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کفار پوه شي د ځان له پاتې شو نو حمله وشو پیغمبر خدا باندې پیغمبر خدا سره راستون شو مرګرو ته ویل څوک برا کفار مانده پکې ما سو جنت کی یو انصاری مجاهد او دانګل خپل تور باندې کفارو مخې ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري دی مامن تقیږي و کسان چې شهیدان کېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مامن ته ورسېد بچ او مامن داسې ځای زور ته خطر هم تاسو نه خوري تاسو به تری حاجیان کړي او ته تللی نو هغې کې را دونه کاڼي پراته دي بې شماره چې تا باندې یو زر کس راځي نو ورباندې شي راتلی چې تش کښېنه دا کاڼي پرې راغورځوي نبی علیه السلام هلته محفوظ ځای ته لاړ دا بیا دا ملګري شهیدان شو 2 کسان ابو سفیان زوی د حرب هغه طرف نه سره وخوت په بله ډیری محمد در کې شته
پیغمبر جواب ورکوي عمر شته او ابوبکر شته جواب ورکوي عمر شته جواب ورکوي یا درې نمونه جواب ورته نو اوچت شل سي پرې غره باندې ټوپ وو اعلو هبل اوچت شه ته چې چانه منلې ختم شو نبی علیہ السلام ورته ویل چې او ابو جهل دغه چې کوم دی ابو سفیان رسول الله ژوندې دی ابو بکر ژوندې دی زم ستاره پوزې کا کړهول د پر ژوندې تسوي نبی علیہ السلام جواب ورکړ سورت وای ورته چې الله لنا نو اجادا ویلي نو دغه ابو سفیان وای چې لنا عزا ولا عزا لكم زمونږ عزا بوت شته تاسو نشته نبی علیہ السلام جواب ورکړ څه جواب ورکړ بل ورته راشي وای لنا مولا ولا مولا لكم سوره محمد کې زمونږ مولا شته تاسو مولا نشته دا غواز دی وما محمد الا رسول ندی محمد علیہ السلام مگر دا الله رسول خدای نو چې مړ کېده بنا قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي مخکې د ناګڼ پیغمبران د مرګ په لار تللي دي افا اماتا که چېرې دی په خپل مرګ باندې مړ شي او قتلا یا په جهاد کې شهید شي انقلبتم علی عقابکم تاسو به واپس کېږئ په خپلو پوندو باندې کفر ته ای مؤمنانو ولې تاسو به بیا دا د اسلام لار پرېږدئ ومن ینقلب علی عقبیه څوک چې واپس شي په خپلو پوندو باندې کفر ته فلن یضر الله شیئا پس هیڅ چرې ضرر نشي رسولی الله ته وسیجزي الله الشاکرین او زر دا چې بدله به ورکړي الله قدردانو ته او بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې دا آیاتونه پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سار باندې طبیعت ډېر ټیک دی ګل سار دی اوږده بیماري وکړه دا مرض موت دی او بکر صدیق غنې ورځ کړی ته نه دی تللی صنعا کې اوسېده عوالی د مدینه کې دې ورځ باندې نبی علیه السلام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه وخت پته نو چې یو ساعت پس پر یو ساعت پس پاتې اغال تر رسېدلی دی جامې ماوې په بدلې کوم او راځم به او دلته ورپسې چغه وشوه چې راځه زر راځه څه چل دی غساني باچا راغی غساني باچا حمله کوله په مدینه باندې غساني راغی څه نه دې نه ګټه خبره وشو جناب رسول الله وفات شو بس ابوبکر صدیق چې راغی په مخه باندې جمعه ته رانو ته ولاړ د لور کور ته حضرت عایشې کور ته پیغمبر خدا پروت دی او صادرګۍ پې خور دی صادرګۍ ته لرې کړ او ورپې و او ښکلې کړه دا تندی وله ښکل کړو ویل چې څه خوشبو یو مزیدار انسان وي متا حیم تتا حیم و میتا څه ښایسته بوی ستا رځي په مړینې باندې هم او په ژوند به هم دقسې خوشبویه انسان وي عقیده او عمل د صفا و او بیا راووته او عمر ته کینه هغه نه کیني کینه نه کیني بس د جومات یو طرف ته شو او د آیاتونه شروع کړو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ما ندی ممکن دی یو نفس لپاره چې مړ شي مگر په اجازه د الله باندې کتابا مؤجلا دا مرګ یو نیټه مقرره ده ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها سوک چې اراده کوي ثوابونه د دنیا نؤته منها موږ ورکو بعضې د دینا ومن يريد ثواب الاخره سوک چې اراده کوي بدلې د آخرت نؤته منها ورکو موږ دته د آخرت د ثوابونو نه وسنجزي الشاکرین او زر دا چې بدله به ورکو موږ قدردانو ته وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ډېر د پیغمبرانو نه جنګېدلي وو د هغې په معیت کې خدای خلک ډېر ربیون کثیر ربیون جمع ده ربیون او یا د ربانیون دی
او ما د ربانی ترجمه بل پرون تاسو ته کړې وه چې الفقهاء العلماء الحلماء جنګېدلي ډېر عالمان حقانی ربانی دغه پیغمبر په مرسته کې به مړي به ورته وشو شهادتونه به وشو پیغمبران به تېنه خلکو شهیدان کړه فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله هغه قومونه نو ضعیف شوي او کمزوري شوي د دې وجې نه چې مصیبت ورته د الله په لار کې راغلی و وما ضعفو او نه کمزوري اختیار کړې وه وما استکانو او نه غلبه تسلیم کړې وه د کافر چې زه تا ته تسلیم شوم تسلیم شوي نو استکانو معنا دا ده نه غلبه تسلیم کړې وه د دشمن والله يحب الصابرین دا الله صابران خور دا آیاتونه چې ابوبکر صدیق پیش کړو به یې وفرمایل ډېره ښایسته خبرې وکړه من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات چا چې محمد علیه السلام عبادت کو او د خدای په نظر یې ورته کتل نو د هغوی خدای مړ شو ځای چې څه کولی ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت او چا چې دا اسلام او دین د الله د وجې نه مانه چې دا د الله دین دی نو الله نه مري الله به همیشه ژوندی د هغه ډیوټي نه ختمېږي او ډیوټي خپله چېرته سرته رسوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې خولې را ماتې شوې او وایي خپو نه شوم ټینګولی زر کېناست توره ترې پرېوته توره یې رسول که چا وویل چې پیغمبر مړی سر ولوه او د پیغمبر خوا په موت او مرګ باندې مې یقین راغی او ما ویلي چې دا آیتونه مخکې ما ته اړو یاد نه او دا آیاتونه صحابه کرامو زنانه او نارینه وو د ابوبکر صدیق نه چې واورېدل ټولو دا ټول زوتول بیا او صحابه وایي چې بالکل زمونږ ذهن کې هم دا نه و چې دا قرآن کې داسې آیتونه شته د پیغمبر خوا د مرګ خبره پکې راغلې ده نو ځکه وایي یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین دا تاسې وشو د مخکې منځ کې ځای پاتې شو وما کان قولهم نو وینا د نیکانو د پیغمبرانو د مرګرو الا ان قالوا مگر دا وینا وا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونږ ربا معاف کې مونږ ته زمونږ ګناهونه و اسرافنا فی امرنا او زیاتې زمونږه په کار زمونږ کې مراته معاف کا وثبت اقدامنا کلک زمونږه قدمونه په میدان کارزار کې وانصرنا علی القوم الکافرین او امدادو کا زمونږه په خلاف د قوم کافر باندې الله زمونږ امدادو کی فآتاهم الله ثواب الدنیا پس ورکړل الله دوی ته بدلا د دنیا وحسن ثواب الاخره او ورکړل الله دوی ته بهترین ثوابونه د آخرت والله يحب المحسنين الله دوست غني نیکانو لرا دا کله چې بیلات راغې او میدان وبیللی شو نو شهیدان ډېر شو زخمیان ډېر ساز شو نو بعضې منافقانو کمزورو خلکو دا خبره وکړه چې هلکه که دا محمد علیه السلام رښتیا مړي نو بیا موږ څه کوو خو خپل ځای او د خپل زوړ دین د پلارانو ته واپس شو او دا خبرې پکې بعضې کسانو منافقانو وکړي چې د عبدالله ابن سلول په واسطه باندې خپل درخواست چې کوم دی ابو سفیان ته وکړي چې مړم دي نو قرآن کې الله وفرمایل یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو ان تطیعوا الذین کفروا کتابې شي تاسو اطاعت وکړئ دا کسانو چې کافر دي دا ابو سفیان خپله د بوزي او په خپله ورته پرې باسي یردوکم علی اعقابکم واپس وکړي تاسو را په خپلو پوندو باندې دوباره به هم کافر کړي ولې ابو سفیان تعبیر کافر کېدو نه پرېږدي ټیک ده نه به دې وژني خو کافر کوي به دې فتنقلبوا
فتنقلبوا خاسرین پسو بگرځئ تاسو زیانکاران او ته چې نبی علیہ السلام مړ دی بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو کا ساز حاجت روا دی وهو خیر الناصرین او دې ډیر ښه امداد کوونکی دی امداد کوونکو نه دی دا ابو سفیان روان شو او حمراء الاسد ورته وایي په 8 کیلومتر کې د مدینې نه بار ځای دی هغې ته ورسېد هلته دمه کوي ملګرو ته ویل دا څه پاګلي مو کړه میدان هم ګټلی و مدینه هم لټې لوټې کوله ولې نه چې مونږ ګوره مونږ 3000 خلک مکې ته داسې روان یو څه وکړه مونږ او دا کوي چې یاره مونږ دوباره واپس کړي نبی علیہ السلام ته خبر راغی چې ابو سفیان خدا امراء الاسد نه بیا و چې په مدینه باندې دا کو نبی علیہ السلام اعلان وکړو ځان تیار کړئ ملګرو او احد کې شامل شوي خلک به ځئ کوم چې احد کې نه شاوه نه ځي او ځان تیار کړئ او په خدای مې دې قسمي په خدای که یو کس نه ځئ ځان له به ځم په کفارو پسې په الله مې دې قسمي بهادر پیغمبر جناب محمد رسول الله ځان له به ځم چې نه ځئ صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هغوی خو هر څه د الله د رسول له قربان کړي پاک زخمونو کې روان شو او چې ابو سفیان ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی او خلک دونه غوسه دی خلک یې وجلی دی ژوندی دي نه پرېږدي ابو سفیان دغه دی نعیم نوم یو سړی راولېږه نعیم ابن مسعود ثقفي چې لاړ شو دا پیغمبر ویروه د ملګري چې رانشي نبی اسلام تیاری کوي راغی او داسې هلته ټولګي کې کښېني دلته ټولګي کې کښېني هلکه ګورې ابو سفیان داسې نور پوځ وله راورسېد د مکې نه او دا لارې کوڅې ډکې دي او را روان دي مؤمنانو ویل چې هر څه یې مونږ پرې ورځو او نبی علیه السلام یو سړی لار باندې روان و نبی علیه السلام ته ویل چې ابو سفیان دله زغلوم نه په بل مذهب دی هغه سړی هغه ویل زغلیم زما څه کار دی ویل زغلوه هغه ورغی ویل چې پیغمبر خدا سره چې کوم ملګري نه شامل شي په احد کې ټول سره شامل دي او دا بارې پوځونه ولا رسېدلي دي او را روان دي دا لارې کوڅې ډکې دي ابو سفیان بس دوه خپې خپلې کړې او لاړو تښتېد مکې معظمې ته هغې ته قرآن اشاره کوي تاسو ورته ګورئ اوس یا ایها الذین آمنوا خو بیبي وکنه سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب دا ځای دی زر دا چې وابچو موږ پړوند کافرانو کې رعب لرا بما اشرکو بالله په سوداګي چې شرک کړی د الله سره ما هغه څیز لم ينزل به سلطانا چې نه درالېږلی الله د هغې په خدای باندې څه حجت او دلیل ومواهم النار زیر دی اور دی وبئس مثوى الظالمین ډېر ناکاره ځای دی اوره ټیکانه ده د ظالمانو دپاره دا نبی علیہ السلام فرمایي چې زما روب په کفارو الله داسې اچولی دی د یو میاشتې په مزل باندې چې مانه کافر لري په خپل کور کې مانه هېرېږي او خپل بچي مانه هېروي دا هغه رعب دی ابو سفیان له کې رعب پرېوته او ویې دا کړ اوس مسلمانان دي درمن دي میدان بللی شوی دی نو خفه دي نو یو پکې وایي چې یاره بل وایي یار دا څنګه چل دی د الله پیغمبر پکې موږ کې موجود دی موږ جهاد کوو مؤمنان او مسلمانان اخر دا بیلات موږ ته کوم ځای نه راغی موږ را بیلات ولې وکړو نو دا سره قرآن نازل شو ولقد صدقكم الله وعدا یقینا رښتینې کړې مؤمنانو تاسو سره الله خپل وعده الله ویل ته به میدان ګټې د احد ته وګاټه کله تحسونهما هغه وخت چې تاسو بیخکني کوله د دوی د دې کفارو بیخکنیم کوله لګیا وی او وجلم او تښتېدله دوی درنه باذنه په حکم د الله باندې حتی اذا فشلتم حتی چې تاسو بزدلي اختیار کړه تاسو یعنی هغه ترصد والا ډېرې 500 کسانو کې 18 کسانو بزدلي اختیار وتنازعتم فی الامر او جګړه مو واچوله په امر د امیر کې
چا ویل چې نه ورځو او چا ویل نه ورځو ډیرو ویل ځو او د پیغمبر دا مطلب نه او امیر رومات عبدالله زیر جبیر رضی الله تعالی عنہ النامات په سپاړو کې زنه وعصیتم نا پرمانی وکړه تاسو من بعد ما اراکم پس تاګینا چې اولی تاسو ما هغه غنیمتونه تحبونا چې تاسو ور سره مینوا د مال او د غنیمت په خاطر باندې تاسو خپل پیغمبر خبرې تسلی ونه کو او د خپل پیغمبر خبره پرې خو عبد الله بن مسعود وای که زه په الله باندې قسم ما خړلې وې چې د احد میدان ته چې کوم 200 مجاهدین صحابه راغلیو په دې کې یوم د دنیا په خاطر نه دی نو زما دا خیالو چې کما دا قسم خړلې وې نو زه به په دې کې حنش شوی نه وې زما خپل دا خیال او کله چې د قران دا حصہ نازل شوه منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره منکم استاسنا مومنانو دغه 200 کسانونا من هغه څوک یرید الدنیا چاغي د دنیا په خاطر راغلیو اته د ښکاسا ترسد وایا ومنکم من یرید الاخره او ځنې پتا سو کې هغه خلکو چې راغلیو په اراده د آخرت باندې د نبی علیہ السلام د مرګ आवाज چې پورته شو اکا دوکا مسلمانان د میدان نه روان شو انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ چې د انس ابن مالک تر دی هغه احد طرف ته ور روان شو خلک دې شي احد ته او یو دعا کوي چې اے الله زه عذر پیش کوم تا د هغې خبره چې د مسلمانانو وکړو چې خپل شهیدان کفار ته پرېښودل او اے الله زه اعلان د براءت کوم د هغې نه چې د مشرکانو زمونږ د شهیدانو سره وکړو سعد ابن ابي وقاص سعد ابن معاذ رضی الله عنه مخې راغی بادر صحابي دی سکه انس هغه ورته ته سکه وی پیغمبر خدا وفات شو هغه ویل چې سعد ته 400 زما په خدای قسمی چې د جنت بوی راته د احد طرفه دي او ورغه په خپل تور تړي طرح د کفارو په سپونو کې نه نور او شهید شو او کفارو داسې مسله کړو چې اتیا گزارونه د توري د نیزی او د قشو پاغه په بدن پراته او بالکل چاره پیجنده ربيع صحابیه هغه خور ده هغه راغو د دې ګوتو په بندونو پیجن دا زما د روح ګوتی دي دا زما د روح دا شي خلک ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه بل ځکه قران دا بیان کړی دی نو دا وایي ثم صرفكم تاسو خو میدانو غاټو تاسو یا کسان تاسو کې ولې کوزیدل ځکه کوزیدل چې خلکو غنیمتونه راټولول کوپار تقدیر میدان پرې خو تاسو خو ما میدان درکو خو تاسو یې تیشتو کسان اته در شو کسانو د دنیا په خاطر باندې هغه حکم د پیغمبر خلاف یو کو د خپل امیر او راکوشو ثم صرفكم بیا راواړه ول الله تاسو لرا عنهم د کفارنا کفارم غلول تاسو ته راستانه کړی لیبتلیکم د لپاره چې ازمایښو کې تاسو ولقد عفا عنكم الله درتدار سماپ کړی دي کته چانه سکم هم شوي دالتا خدای معاف والله ذو فضل على المؤمنين الله خاوند مهرباني لوی دی په مؤمنانو باندې او به ورته وي استسعدون ولا تلون على احدنا والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون
دوی میدان پرېښود او منډې والې. صعود چې مجرد شي نو دا بره ختلو ته وایي. سهرحقه صعودا او اسعد یسعد چې باب افعال شي نو په اموار ځمکه کې تللو ته وایي، منډې وهلو ته وایي. دوی مدینې طرف ته رامنډې والې، مدینې طرف ته ډاګې دي، غر دې طرف ته دی. نو ورته وایي استسعدونا، تاسو وایي دا بلا ته کمې راغې، دا ستا د منډې نه. استسعدونا هغه وخت تاسو منډې وهلې، اوږده شوئ په ځمکه کې، تبعدون فی الارض، لورې لاړئ په ځمکه کې. ولا تلوون علی احدنا، او نه راستنېدئ په یو تن باندې. ستاسو رونه شهیدان کفار لګیارې غوږونه پوزې ته پرې کوي، تاسو نه راستنېږئ. او د الله رسول په رستنو صفونو کې دی، کفارو ته سلما آواز کوي، عباد الله انا رسول الله، عباد الله د خدای بندګانو راشئ، زه د الله پیغمبر یم، زه د الله پیغمبر یم. نو پیغمبر تاسو ته یدعوکم فی اخراکم، تاسو ته چغې وایي په رستنو صفونو کې، او وایي من کرب له الجنه، من ذب عن اخوانه فله الجنه. چا چې دوباره حمله په کفارو وکړه جنتي دی، چا چې خپل رونه شهیدان د کفارو د مسله کېدو نه بچ کړ جنتي دی. چغې وایي درته من کرب له الجنه، من دغه دا چې کوم دی، من صد عن اخوانه فله الجنه، کفار یې بند کړ د خپلو رونو نه. او تاسو منډې والې ته بیلات ولې راغې؟ فاصابکم غما بغم، پس ورسو الله تاسو ته غم د پاسه د بل غم نه. یو طرف د شهیدانو غم دی، د میدان د بیللو غم دی، بل طرف ته شیطان آواز پورته کو ان محمدن قد قتل. نو دا غم بالا د غم د پاسه غم راغی. یو زنانه ده د مدینې، منډې وهي لار باندې، بالکل داسې بېهوشه ده. چا ورته ویل پلار دې مړ دی، غږ نه کوي. خاوند دې مړ دی، غږ نه کوي. رور دې مړ دی، غږ نه کوي. منډې وهي. نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو مینځ کې ناست دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیده. زنانه وایي الحمدلله، الحمدلله على صحته وعافیته. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې باقی پاتې کېدل او ژوندي پاتې کېدل د الله حمد و ثنا ده. او ویې ویل دا ټول غمونه اوس کم دي، دا د پلار شهادت او د خاوند شهادت او د رور شهادت دا ډېر معمولي دی اوس چې رسول الله ژوند دی، سرکار ژوند دی. سرکار چا نه چې کار رانیږي او چا باندې کار سمیږي، دا سرکار د دین د کار سرکار جناب محمد رسول الله. نو ځکه وایي لکه لا تحزنوا علی ما فاتکم، دې دپاره چې دا لام زاید شي، دې دپاره چې خفه شئ په هغې چې تاسو نه څه فوت شو. او دا یې معنی ده لکه لا تحزنوا، دې دپاره چې غمجن نه شئ تاسو په هغې باندې چې تاسو نه فوت شو د غنیمتونو نه، ولا ما اصابکم، او په هغې شهیدانو زخمونو باندې چې تاسو ته ورسېدل. والله خبیر بما تعملون، الله خبردار به تاسو څه کوئ. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة، بیا نازل کا الله په تاسو پس د غم نه امان لرا، چین او آرام راغی. اسو نعاسن پرکالی او خوبو، یکشا طای پتم منکم، چې پټاو یو ډلې لرا ستاسو نه دغې چین او آرام او دغې خوب. انس رضی الله عنه وایي د ابو طلحه رضی الله عنه باره کې چې ابو طلحه موږ ته دا خبره کړې وه، دا یې د مور خاوند دی، پلندرې دی، چې ما په سب کې ولاړو ما او خوب به جوټه راکړه، توره باندې پرېوته، زر باندې بیا راوایسته. داسې د یارې په وخت کې خوب بزدلانو له نه ورځي، دا چې د چا زړه جما وي د الله په مینه او د الله په قوت او طاقت باندې بروسه یې، هغه نه یېرېږي.
وطائفة یو بل ډلوا قد اهمتهم انفسهم غم کې چولیو اغي خپل ځانونو غم کې پراتو چې اوس به کوم خوا تختم یظنون بالله غیر الحق ګمانونه کول په الله باندې نه حق ادا دی اوس پیغمبر مړ او اسلام ختم او د اسلام کیسه ختم دا ناکار ګمان او زید ابو سفیان کولا ظن الجاهلیه ګمانونه دا زمانه د جاهلیت او د شرک او د کفر د زمانه هغه ګمانونه شروع کړ یقولون وای دا سي هل لنا من الامر من شيء اشتر موږ له اختیارات ورسا یا ربي اختیار روان کړو موږ نوزو دی ولدا نوزو قلت ورته وایا ان الامر كله لله یقینا اختیارات ټول د الله سره دي یخفونا فی انفسهم پټای دا منافقان په خپل ځانونو کې ما خبرې لا يبدون لك چتاته نخکار کوي یقولون وای دوی لو کان لنا من الامر شيء کوم د پارا د اختیاراتو نسو اختیار ما قتلنا هنا نبمړ کې دې منګه په دې میدان احد کې قلت ورته وایا لو کنتم فی بیوتکما کچرتا تاسو پرس کا موجود شی په خپل کورونو کې لبرز الذی کتب علیهم القتل نو خامخا راوتی به کسان چې پر شوی پاغي باندې وجلې کېدل الی مزاجهم غزید پر وتل خپل تا چې په کمزې بمری او پریوزی وا وليبتلي الله ما في صدوركم ازمای الله هغه خیالات له چې تاسو سينو کې دي وليمحص ما في قلوبكم او خاص کوي الله هغه ارادو نیتون لرا چې تاسو زړونو کې دي والله عليم بذات الصدور الله واقف دی په خوندانو د سينو باندې پرازونو د سينو باندې ان الذي تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهما ان الله غفور حليم ان الذي تولوا منكم یقینا هغه کسان چې واپس شو تاسو نه په ورځ یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې هغه دوا جماعتونه جنگیدل یو جماعت مومن د محمد مصطفی په قیادت کې یو مشرک جماعتو چې جنگیدو د ابو سفیان په قیادت کې دا ولی دوی د مؤمنان واپس شو انما استذلهم الشیطان خامخا خویوی دی شیطان به بعض ما کسبو په بعض ګناہوں دوی کړیو ګورا شیطان چې کله د ګنا نه پرهیز نه کوي نو شیطان دسترس په دربانی به چلیږي ولقد عفى الله عنهم الله دي تعافى کړی دا او الله بخون کې او بردبار دی یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا مکه